الله جل جلاله د عزت او د اکرام ور قابل ګرځولې دي. موتات پکې داخل نشتا چې د صحابي په شهادت باندې په دې میاش باندې ته د سپیرتوب حکم ورګي، د اهل بیت په شهادت باندې ته په دې میاش باندې را پاسې د سپیرتوب حکم ورګي. الله جل جلاله د اکرام ور ګرځولې او ته د سپیرتوب حکم لګي. نو دا د اسلام نه سر خلاف دی، دا د اسلام نه خلاف زعم باطل له او دا زعم باطل دا شیعاګانو ګرځولې دي او شیعاګان په دې باندې خوشحاليږي چې مسلمان دي هم په دې میاشت کې زموږ غونته د یزید پیدا شوی ماتم مسلمان دي هم زموږ سره ماتم مناو کی او زموږ مسلمان هم ساده ګرځېدلې دي چې په دې میاشت کې واده نه کوي، وایي دا میاشت پیره ده، په دې میاشت کې نور خیر ښېګڼه نه کوي، دا میاشت پیره ده، دا میاشت پیره نه ده، دا میاشت بختوره ده. او کوم صحابه چې دې میاشت کې شهیدان شوي دي دا هغوی د وجې نه دا میاشت نه ده بختوره، نه د هغوی د وجې نه دا میاشت سپیره شوې ده، نه هغوی سپیره وو، بلکې هغوی ته هم د دې میاشتې په وجه باندې به الله جل جلاله چې هغوی ته په بختوره میاشت کې شهادت ور نصیب کړه، د هغوی د شهادت اجر به دوګنوي.